او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمایل روایاتو کې راځي وی پدی ورځو کې یو روژه نیول د یو کال برابر اجر لري که سبا نیسی او که بل ورځ نیسی او که بل ورځ هر ورځ چې نیسی د یو کال برابر اجر لري پدی میاشتو کې یو روژه نیول چې یو سړی یو روژه ونیسي د دې ذوالحجې په میاشت او د یوې شپې عبادت د لیلة القدر برابر اجر لري دا دومره قیمتي شپې دي دا سړي ته مخې ته راغلل هغه د نن نه هغه میاشت شروع شو د یوې ورځې روژه د یو کال برابر اجر لري او د یوې شپې عبادت د لیلة القدر د شپې مره اجر لري نو پکار ده چې دې شپو کې او دې ورځو کې عبادتونه وکړو دا لږې ورځې شپې وي د قرآن تلاوت پکې شروع زه هم کوشش یو بنده کولی شي چې ټول قرآن پکې ختم کړي نو ډېره بهتره د ورځې درې سپارې تلاوت کړي درې نیمې په باندې درې نیمې نو چې د اختر شپه راځي نو ده به په دې نښو کې قرآن ختم کړي نو چې الله ته په دې شپو ورځو کې نه بل عمل غوره نشته او چې سړی پکې لا ټول د الله کلام ختم کړي چې څومره اجر او فضیلت به لري داسې هر عمل چې پکې څوک کوئ نو ښه خبره دا ده چې دې کې مو هر قسمه اعمال وکړلی شي د تهجد کوشش پکې مو وکړلی شي چې هره شپه سړی تهجد کړي او د فرض مونځ خو چې د سړي نه پوت نشي او با جماعت چې د جمع سره مونځ کوو د جماعت سره مانځه کې حاضري کوو دا ډېرې قیمتي شپې ورځې هر ورځو کې خو دې شپو کې ډېر دې شپو ورځو کې ډېر اجر لري نو هسې نه چې دا قیمتي شپې ورځې رانه هسې لاړې شي بیا به وایي کاش چې زه مخکې خبر وې نو نن اوله ورځ ده او ما خبره کړل نو دا ډېرې قیمتي شپې ورځې دي او په دې کې یوه ورځ را روانه ده چې هغې ته عرفه وایي عرفه هغه پکې هم را روانه ده عرفه څه ته وایي کومې ورځې ته وایي د دې ورځې څه حیثیت دی ما مخکې م ویلي عرفه چې ده دا د دې میاشتې نخمې ورځې ته عرفه وایي د دې میاشتې چې نخمه ورځ راشي هغې ته به عرفه وایي په سبا له به اختري نو په نن له چې کومه ورځې دې ته عرفه وایي ډېر خلق بیا سړي ته وایي په هغې ورځ چې دلته مونږ روژه نیولي او نخمه وي نن خو هلته اختر دی سعودي کې وي دلته خو نن روژه نه کېږي او تا روژه نیولې ده نه عرفې ته یوازې عرفه د دې وجې نه وایي چې په دې باندې حاجیان عرفات ته ځي ګورې د میاشتې نخمې ته عرفه وایي بس چې کومه ورځ زمونږ د میاشتې نخمه رالاله هغه به زمونږ عرفه وي بس دغه به زمونږ د عرفې ورځ د میاشتې نخمه چې ده دا عرفه ده او د دقې ورځې نه به تکبیرات شروع کېږي د سحر مانځه پسې چې نخمه ورځ شي او سحر شي غالبا زمونږ د خالی ورځ راځي چې نن اوله ورځ شي نو د اتوار په ورځ غالبا اختر راځي او د هفتې ورځ چې ده غالبا دی نخمه راځي دا به زمونږ عرفه نو په نخمه ورځ چې سحر مونځ وشي نو ټول جومات کې به په تیزه آواز باندې یو ځل په ټولو باندې ویل واجب دی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد